هغه صاحب نصاب وي. یو سړی څاروی واغستو ځان لپاره او دا بیا وایي چې بھائی زه پکې اوس بعد کې ځان سره خلک شریکوم. یو کس ورته وویل چې امام ځان سره شریک کا، بل هم ورته وویل امام ځان سره شریک کا. نو دا اوس بعد کې خلک شریکولی شي که نه؟ نو علما فرمایي کو چرته دا انسان صاحب نصاب او مالدار وي نو دو باندې خو وینه تویول واجب دي. د ځان نه څاروی واغستو نو په دې صورت کې کو دا ځان سره بعد کې خلک شریکوي نو بالکل د لپاره بلا کراهت جایز دی. او کو دا دی غریب نو په دې څاروي اغستو سره د دک کې څاروي قرباني په د واجب شو. نو اوس د دک کې څاروي کې بعد کې خلک شریکول دا جایز نه دی، ولې دا ټول پټوله څاروي په دې غریب باندې په خپل د وخت په ځان واجب کړی دی. نو دا به د خپل طرف نه قرباني کوي، ځان سره به خلک اوس پکې شریکوي نه. البته داسې ده کو یو انسان باندې نیت باندې څاروی واغستو چې اوس خو به والم شریکان نشته، خو بعد کې ما ته چا وویل نو ځان سره به شریک کما، اول نه نیت وو. نو بیا علما وایي ګنجایش شته چې ځان سره شریک کړي. او کو دا اول نه اړو نیت وینه او دا ځان سره شریکول غواړي نو مالدار د پاره خو جایز دی، خو دلته د غریب د پاره بیا جایز نه دی. بیا په دې مسله کې غریب فاتح دی. اب همدا د ځان د طرف نه ذبح کوي. یو انسان دی هغه په دې اختر کې قرباني نه کړو، صاحب نصاب دی، مالدار د قرباني په واجب ده، خو دونه غفلت وکړو چې څاروی مو وانه غوښتو.